د سفر میاشتا زمون زنانو کې یو رواج را روان دی. مونږ وایو دا سفر میاشته به دې کې چوری کوو. تاسو څوک نه کوي کنه، الله دې وکړي چې تاسو زنانه دا نه کوي، خو اکثر دا زنانه د دې پابندي کوي او چوری کوي. خواږې روټۍ پخې کی، بیا وړه کی، واپس میده میده کی او بیا بکی څخه بدواجی او بیا تقسیمي یې فرشتہ دارو هم تقسیمي او گاونډیانو هم تقسیمي. نړم به خبره خدا دا سوچ د سنه جوړ دی، د ابتدا د سنه شوی دا ادي د پارا خلق دلیل څخه ګرځي. دا خلق دې پارا دا دلیل وای چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وی دا سفر په میاش کې آخرنه د بوت په ورځ باندې او ته صحت ملاو شوی وو، ان د شورو په ورځ باندې وی چې کله جوړ شو امهات المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها انور بیانو وی د خوشاله نه خوږی روټه پخې کړي واغې چوری کړي او تقسیم کړي. دا د زنانو دلیل دی د چورې لپاره. خو ما تاسو ته ابتدا کې دا خبره وکړه چې جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم د سفر په اخرنه عشره کې یا اخرنو ورځو کې بیمار شو او بیا د ربیع الاول په 12مه ورځ باندې چې درېمه میاشت د اسلامی کال درېمه میاشت د دې پسې چې کومه میاشت ده یو پاغي دای په 12م تاریخ وفات شوی دی. نو په د سفر په میاش کې صحت وته نه دی بیلاو شوی، بلکې الټه په بیماری کې اضافه راغلی ده. او بعضو کتابونو دا هم ذکر کړی دي چې یهود د نبی علیہ السلام په بیماری باندې خوشاله شو چې زخدا نورم بیمار شو، نو خوشاله نه خواږه تقسیم کړی دي. زمون دا زنانه چې کوم عمل کوي وی دا هغه د یهودو عمل دی چې نبی علیہ السلام بیمار شو، بیماری کې اضافه رااله او د هغې د وجې نه یهودو یې خواږه تقسیم کړي، زموږ زنانم هغه خواږه تقسیموي. پوهېږي نه او په ناپوهتیا کې دومره غلط کار کوي چې هغه ډېر ناروا دی. محترمو دا خو یو رسم او یو رواج دی که انسان په دې وجه باندې کوي چې دا سنت دی نو دې ته بدعت سیئه ویل کېږي. که د ثواب په نیت باندې کوي او د ثواب په نیت باندې کوي نو دا یو قبیح رسم دی. خو محترمو زه چې کوم سوچ کوم دا یو ډېر د رزق ډېره غټه ناشکري ده. ګورئ که تاسو چېرته کتلي زنانه مو په چورې باندې لیدلي چې دا چوري کوي نو دا چوري څومره ضایع کېږي دا تاسو به لیدلي، لاندې غورځېږي او دوړېږي. دا خو رزق دی، دا خو غله ده، رزق دی، د خوراک چیز دی، دې خو ادب او احترام پکار دی. داسې د دې ناقدري نه ده پکار. اکثر که په خوراک کې مې غونډه لاندې ودوړېږي، په چمچ زیاتر خلک بیا خوري، یې په لاس باندې خوري، نو څومره غورځېږي دا تاسو ته پته ده. دې وجې نه دې نه ځان ساتل پکار دي.